أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الجملة في محل الرفع أولئك مبتدا على هدى من ربهم دا خبر ده. دا ټول جمله اسمیه خبریه ده. تا توای دا جمله په محل د رفع کې ده، یعنی محلا مرفوع ده. په داسې ځای کې راغلی ده که دلته مفرد وی نو هغه به مرفوع لفظا نو، خو چونکې جمله ده نو دا محلا څه ده؟ مرفوع ده. په محل د رفع کې ده، خو اله ده ان جعل احد الموصولین. په دغه دوو موصولو کې دا مخکې چې تیر شو که دې کې یو وګرځولی شي مفصولا جدا او کټ عن المتقین د متقین لفظ نه، نو اله به حافظ صاحب دا جمله په محل د رفع کې شي. الجملة فی محل الرفع، جمله په محل د رفع کې ده، خو اله ده چې په دغه دوو موصولو کې یو موصول مفصول او کټ کې د متقین نه، نو اکه چې کم یو د کټ کو هغه به مبتدا شي او اولئک علی هدی من ربهم به والله خبر شي. هغه موصول صله به مبتدا شي او دا به ولله څه شي؟ خبر شي. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ نه ما ته ګورئ په موصول ثانی کې، په موصول سلور احتمالات د ذکر کړیو. ها سو احتمالات پوهیږئ؟ یو احتمال دا ذکر کړو چې د والذین یؤمنون بما انزل الیک د دې نه مراد مؤمنان د اهل کتاب شي، مؤمنان د اهل کتاب شي. پوهیږئ په خبره باندې؟ او عطف پا الذین یؤمنون بالغیب بانی اوشی، یادم شی؟ تاسو پوه شوئ؟ دویم احتمال داو چې پا دکا مؤمنان دا اهل کتاب و بطرین مراد شي، خو عطف پا الذین یؤمنون بالغیب نشی بلکه دا المتقین دا فاصل عطف شي. پیسه دو احتمال شو. دریم احتمال لا دی چې د دې نه به مراد بیخي اولني کسان واغستلی شي. حفیظ صاحب څوک به ترېنه واغست؟ الذین یؤمنون بالغیب نه چې څوک مراد دي نو د والذین یؤمنون بما انزل الیک نه به مراد دا درې صورتونه شو په موصول ثانی کې. حفیظ صاحب په دې درې واړو صورتونو کې حفیظ صاحب دا د متقین نه کټ دی. ښه څه دی؟ پوه شولئ؟ نه چې کټ شولو نو دا به مبتدا شي، څه به شي؟ او اولئک علی هدی به څه شي؟ پوه شولئ په خبره باندې؟ او څلورم تقدیر څه او چې د دې نه یو خاصه ډله د اهل کتاب واغستلی شي. پوهېږئ په خبره باندې؟ نو دی صورت کے با حافظ صاحب دی صورت کے با موصول ثانی، موصول دا با جداش دا با سشی او موصول اول با دا متقین سر سشی. تاسو پوه شولئ په خبره او دیتا با ویلی شي تخصیص بعد التعمیم. خواه نو دې څلورم صورت کې به هم په دغه طریقه باندې راشي. یاده مو کړله خبره؟ او په موصول اول کې به اکه خبره وکړئ چې موصول اول که د متقین دپاره صفت شي، هلته یې درته بیا صفت کې قسمونه ویلو، صفت بیا صفت کاشفی یا به مقیدی یا به مادحی. پوهېږئ؟ او هلته یې درته یوه خبره کړې وه که الذین مونږ څه کو؟ مفصول کو. څه کو؟
نبیا بدا مفتدای اولئک علی هدن به خبریال ته درته ویلو نو استا خو خدک موصولین کې د کم موصول د متقین نسو واغستو مفصول او جدا کټ واغستو نا به مفتدا کې او اولئک علی هدن دا بوله څه شی په خبر له دا بوله وكأنه لما قيل هدى للمتقين دا كأنه افیسب تعبیری كأن سره کو سره اشاره کی چې دا یو پرزی خبره ده او محقق او ثابت نه ده او د بهر نه رئیستلې د سوال په یو شکل باندې افیسب چې هدى للمتقين او نو للمتقين باندې لام داخل او لام د څه لپاره راځي د اختصاص لپاره څه لپاره نو گویا چې هدایت مختص کړلې شو چا پورې متقین پورې نو دک ځای کې یو سوال پیدا شو څه پیدا شو چې څه وجه د په متقیانو کې چې هدایت دی پورې خاص ده هدایت دی پورې خاص نو داغین رستو الذين يؤمنون بالغیب الله تعالی راوړل او په الذين يؤمنون بالغیب کې د هغه صفات او تذکرہ وکړه د هغه صفات چې د هغه صفات د وجه ندي مستحق د هدایت ګرځیدلې دي او د اختصاص له هدایت ګرځیدلې دي په څه پوښول هدایت دی پورې ولې خاص ده نماته ګوره د هدایت چې کوم اسباب او علتونه دي هغه دی پورې خاص دي او هغه سدي ایمان بالغیب اقامت الصلاة انفاق پوئیگا بخبر دیده پوری پوشوله دا صفات او دا علتون چا پوری خاص دی پوری نو چې دا دی پوری خاص شو نو هدایت پم دی پوری سی ناپی سب دیتا ویلی کیگی اثبات المعلول بی اثبات العلت خواہ اے معلول لثابت کو پا علت سر پس سر دا معلول ولی دی پورے خاص تے چه ہدایت تے نو زکا چه دا دی معلول کم علت تے دا صفات مذکورہ اگر دی پوری سدی نو چه علت خاص شلو نو معلول بخامخا پیسے پونا شولے ذہن نکار کے پیسے ہدایت دی پوری ولی خاص تے دکا دا ہدایت اسباب ایمان دے اقامت الصلاة تے انفاق تے دا دی دو وجہ نا ہدایت راضی ہدایت موجودی گی نو دا صفات خو چا پورے خاص دی پورے خاص دی نو چه علت دی پورے خاص کو نو معلول بهم اتیس سے دیتا برحانی لمی وائی برحانی ولی ہدایت دی پورے خاص تے دا دی لم او وجہ صدا وجہ دکا دا چه دا دی ہدایت کم اسباب او علتون دی غدی پورے صدی خاص اتیس سے تاسو پوش والے وكأنه لما قيل چکل اویلی شو هدى لل نقیل ورطا اویلی شو دا جواب سوال اکڑلی شو چه ما بالهم دا دی سوجد و صحال لی خصو بذالک چه دی ہدایت سر سکڑلی شو نفا اجیبا جواب ورکڑلی شو بقوله پا دی قول سر چه الذین یؤمنون بالغیب الى آخر الآیہ پا دی آیات کی سو خبر راغلی دری خبره اعتقاد راغله ده ایمان بالغیب عبادت بدنی راغله او عبادت مالکی عبادت مالکی حقوق العباد امرال پوئیگه چی تو سیواگری سیزون ورکه خرچه که نو خفرده حق بخام خب بیا ورکه پیسه پوش ولی پی اس دبل طرف والے پیسه با دبل طرف سنگ والے شاعت لارشه و اولائک هم المفلحون و اولائک دی خلق پوری اولائک کی اشارہ چاہتا دا دی زوات و تنخا دی موصوفین بصفات المذکورت خا دا کم خلق چی موصوف تی پا ایمان بالغیب سرا پا اقامت الصلاة سرا و پا انفاق سرا دا خلق هم المفلحون پلاح دی پوری خاص تی پلاح او پا دیڑن بے جملہ کی اولائک علی ہدن من ربهم ہدایت دی پوری صدے خاص ناپیس سے وہ دا ہدایت نتیجہ اگا فلاح تے ہاں دا ہدایت
دنیا کی چتا تا ہدایت نصیب شو نو آخرت کی نتیجہ و بیا دا فلاح فشکلی نو فلاح سدے دا مسبب دے او ہدایت ورلا سبب دے اغا سنو میں دے نتیجہ دا او دا ورلا سبب دے پوئی گے نو دا اغا طرف نے نتیجہ خاص کرلا پا پوری پا اولائکا پوری چا پوری نو چی نتیجہ او مسبب سو شلو خاص شلو نو سا خاص شلو دلتا اغا اسبابم سو شلو نو چی اسباب خاص شلو نو بیا ہدایت سو شلو خاص شلو اپی سے پلاح راضی رسے دا وجنا دا دی اوصاف دا وجنا نو چی پلاح دی پوری خاص تے ہاں نو دا پلاح چی دا صدا وجنا راضی اغا دی پوری خاص شو کنا ناغا سو نو ما تا گو رہے پا دو طریقوں سر ادا کارو کو اپی سے دیکھو ما تا گو رہا اولا ہدل للمتقین کی ہدایت خاص شو کنا نو پا آخر کے فلاح سے شلو نو دا دی طرف یو انداز کرے داغا طرف بل دلتا ہدایت سے شلو خاص شلو ولی ذکا اسباب الہدایت دی پوری سے دی اسباب الہدایت دویم درجہ کے الذین یؤمنون آخر کے فلاح دی پوری سکڑو خود دی پوری نا دا زواتو پوری دا دی صفاتو دا وجہ نغا نا چی فلاح دی پوری خاص شنو فلاح حفیظ سے دسا دا وجہ نرازی دا دی اسباب دا وجہ نا دا اسباب دی پوری بیا سے شلو خودل تا کم طرف نا خبر اوکلا لڑن بے معلول ثابت کو ہدایت بے ورلا پوئی گئے او دا آغا طرف ہے اغا نتیجہ سکڑلا نو آغی تا دی برحانی انی وائی بیا پوش ولا پا دو طریقوں سر دا خبر ثابت اکڑلا چی دا ہدایت اسباب دی پوری خاص دی نو دا ہدایت چی معلول لے غبم دی پوری خاصی او دا ہدایت شاعت چی کم نتیجہ دا آخرت کی دا فلاح فشکلا غبم دی پوری پوانش ولا بدی دے مارے ہاں فأجيب بقوله الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآية وإلا أو كأحد الموصولين دا مفصول أو جدا دا متقين نشي بلکہ دا غی سرسی شے پیسے موصول نبی آخو مفتدا نشولا نیو موصول مفتدا شولا نا بلکہ دا مخ کی سرا اولا گئی دلو مخ کی سرا اے الذین یؤمنون بالغیب دا متقین دا پارا صفت او دا فاغیبان عطب دا ورلمس شلو صفت نا خدان هدل للمتقین سر ختم شل نو اولائکا نوے کلام دے اولائکا نوے کلام دے نچی نوے کلام دے نخفل در توائی وإلا فاستینافن کا احد الموصولین مفصول نکی جدا نکی دا چانا دا متقین نفا استینافن دا بیان نوے کلام دے خواہ جملہ مفتدعہ دا خواہ مستقیم لا محل لها اصلہ دا لا محل لها صفت کاشفت استیناف تیخوا استیناف ہوئی دیتا چی دا غی محلی اعراب نیخوا چی دی شیر سر شوروش نمخی تصدی چی منگا ورلا سکو فائل کو یا خبر کو یا سکو پوئی گئے وکأنہو نتیجت الاحکام حفیظ سے گویا چی دا غی احکام و سابقہ و نتیجہ شولہا احکام سا احکامو والصفات المتقدمہ حفیظ سے دا صفات پا دے احکام مانے عطب تے کأنہو نتیجت الاحکام او کأنہو نتیجت الصفات المتقدمہ دا دین تعبیر پا احکام و سرومو کو پا صفاتو اسے حفیظ سے ایمان بالغیب صفت تے کا نہ دے اقامت الصلاة صفت تے کا نہ دے او ایتاء الزکاة و انفاق دا صفت تے کا نہ دے خودترین تعبیر پا حکم سر اکن اشارہ اکڑا چیتبت مرکب تام جوڑ کے خواہ دیسی با اوائے ان المتقین مؤمنون بالغیب ان المتقین او ان المتقین مقیمون الصلاة او ان المتقین منفقون مما رزقناهم نداوز جملے شولے احکام شلو حکم تصدیق شلو قضیہ شولا جملہ شولا پوئی گئے او صفات ورطا ہم ویلیش نو دا داغی سشولا پیسے نتیجہ شولا سشولا اے چاکی چی دا صفات رالل چاکی چی دا نو شاتا با نتیجہ خپلوان رازی او دا نتیجہ دو دی یو دا دنیا نتیجہ دا ہدایت فرازی
یو د آخرت نتیجه د صبر راځي په صفله نه استیناف لا محل لها او جواب سائل یا واپس نفس چې دا نتیجه شوله ها د نتیجې او د نتیجې نه مخکې چې د نتیجې کوم سبب او د چانه نتیجه راوړي هغه منځ کې کمال اتصال په صفه دا نتیجه داسې لکه بدل اشتمال غونډه نو د دوارو منځ کې صحیح کمال او کمال اتصال په صورت کې حرف عاطف ناراضي نه ځکه او اولئک و نوی ها او جواب سائل یا دا جواب د څه دی په پوهیږه به خبره باندې نو دې صورت کې فصل چې راغله نو کمال اتصال نه دی خو د کمال اتصال پشان دی ها ځکه جواب او سوال منځ کې ولکه اتصال یې کنه تاسو نه ګورئ کتاب سائل سے سوالوں کو قال ما للموصوفین بهذه الصفات افسب چې کم خلق موصوفی په دې صفات سره ایمان بالغیب پکې اقامت الصلاة پکې انفاق پکې دي ته وسه ملاوي پوهیږئ ما للموصوفین بهذه الصفات اختصوا بال نو جواب ورته ورکړل شو اولئک علی هدى من ربهم اولئک او اولئک هم المفلحون ونذيره احسنت الى زيد احسنت الى زيد صديقك القديم حقيق بالاحسان صديقك القديم حقيق بالاحسان اپی سبدا د استیناف دو قسمونه بیانی ها سو دو قسمونه استیناف دا کله کله چې د چانته استیناف کې هغه ته ویل کېږي مستونف عنه الحديث مستونف د چانه چې تا د حدیث او د خبري استیناف کو نو هغه سیستم مستونف عنه الحديث وای نه کله کله به داغه د اسم اعاده کې هغه نوم براوړي داغه نوم براوړي صرف ذات ته اشاره او کله کله به افسد د مستونف عنه الحديث داغه صفت براوړي څه براوړي دا دوه طریقې دي ها ما ته وره زه ما د زید سره سوکو احسان کو نتارا نه تاسو کوله کولې دی وک نو تو ورته زره ته جواب کې ويم چې زید حقیق بس زید د احسان لایق نو دا تشه خبره شوله بس ویګه وجه مجه بکرا او چې زوای ما د زید سره احسان کو تما ته ویلی او زه درته وایم چې صدیقک القدیم دا خو ستا په خانه دوست دی حقیق بال نو څه ته بګی اشاره شوله د احسان وجه د بګی هم څه شو نو اولایک چې دلته مونږ وې نو اولایک افسب استیناف شو کنه خدا استیناف پس سره دی ظاهر کې خو هغه اسم مونږ دوباره راوړو خو نه په اسم اشاره کې اپسه ټول سیستسی اشاره نو موصوف سره د دې صفاتو تسشواله نو اولایک معنا وکوي اولایک دغه موصوفین په دې صفات مذکوره سره دا علی هدن او دا هم المفلحون نو دا د استیناف هغه کم قسم شول دویم قسم شول کنه ست اشاره شوله علت توجه هم شوله او دل تنافی سبو فالذین یؤمنون بالغیب کې استیناف کې نو او دلته هم الته سوال شو کنه چې هدایت دی پورې ولې خاص ده نو جواب شو الذین یؤمنون بالغیب نو الته هم اوصاف ته اشاره رااله او دلته هم اولئک کې اوصاف ته سره رااله تا توای فان اسم الاشاره ها هنا دلته اسم اشاره راوړل كإعادة الموصوف بصفاته دا دې شوله چې لکه تا موصوف په صفات مذکوره سره راوړل پوهیږي او هو ابلغ من ان يستانف باعاده الاسم وحده او دا ابلغ دی د دې نه چې ته استیناف صرف په اسم سره وکې ها افي سب د اولایک په ځای باندې هم علی هدن ویلې هم نو هم کې به صرف ذات ته اشاره او صفات ته بسنه الکه دا ابلغ ولې ده چې استیناف په سره وشي په صفت سره د دین چې استیناف په اعاده د اسم سره وشي لما فيه د وجد اغنه چې په دې کې دي من بیان المقتضی افي سبب کې موجود ده مقتضی
چلکه د هدایت مقتضی او علت او وجه سره نو وجه د صفات مذکوره دي د فلاح وجه سره نو وجه د صفات او بل وتلخیصه اپس تلخیص په کوم راغی کنه خبرم څه شوله په اولایک کې اختصار راغی یو ټکی دی اوه او د اختصار سره سره بیان د وجه او د مقتضی او د علت ته هم سره لاله اشاره لاله او دا څه کې مراد لاله چې اسم دراوړې نو صرف ذات ته اشاره راوړې او کنه ته چې زه دا ټوله خبره دوباره راوړم نو بیا به علت ته وجه ته اشاره راغله او خو تلخیص او اختصار منو بلکې خبره به وګد شوی فإن ترتب الحكم على الوصف اپیسب حکم چې مرتب شي په یو وصف باندې نه ایزان دا ته اعلام او خبر درکې چې بانه دا وصف الموجب له دا واجبون کې د دې حکم نه اپیسب وګوره تا هدن هدایت حکم دے او کو بچا بانے پا اولائک بانے او پا اولائک کی وصف تا ایمان بالغیب او دا طول پکی دی کرنے دی نو گویا چی تا حکم دے ہدایت او کو پا اغا خلق بانے چی اغا موصوب تی پا دے صفاتی نو دا دی حکم دا فار علت امدک سشل صفات نو ترتب دا حکم پا وصف بانے ایزان بے انہو چی دا وصف الموجب له دا واجبون کې د صد پاره د دې حکم د پاره زتا ته هم د دې مولوی صاحب سره احسان وکړه نه احسان حکم دی او مولوی صاحب دا موصوف شو په صفت علم باندې نه اشاره مې درکړه چې د احسان وجم دک دا ها دا د باندې چې د حکم د احسان کوم چې د سره وکنه علت تور سره سره علاله اولایک کی دک تو سره علاله په صف اولائک علی هدن دیتا کہ ہدایت میلاو دے و پا ہدایت استقرار میلاو دے نا وجم دکا دا چی صفات مذکور دی پکی دیتا کہ فلاح میلاو دے نا دا فلاح وجم دکا دا چی دا صفات مذکور خود دی پورے خاص شو نا ہدایت و فلاح ہم دی پورے سے شلو ہدایت و فلاح بلچا کے رات لے لینے شیدہ دا صفات بلچا کے